د یو بل خطرناک وایرس حمله په پاکستان باندې چې هغه ته موږ چکن ګونیا وایو. دا چکن نه دی، دا کې یو ان سره لیکل شي چکن ګونیا دی. خو دا وایرس اوسانه نه دی چې څوک وایي چې دا نوې وایرس دی. دا ډېر پخوانی وایرس دی. دا اول په تنزانیا کې په 1952 کې دا راوتلی و دا وایرس چې هغې خلکو هغې ته ویلو کیماکوندي به یې ورته ویل چې دا کیماکوندي یو وایرس دی. وروسته یې دې ته نوم ورکړو چکن ګونیا. او چکن ګونیا چې کوم وایرس دی دا هم زونوټیک ډیزیز دی. زونوټیک ډیزیز مقصد دا دی هر هغه بیماري چې هغه ځناورو نه انسان ته لګېږي هغه ته موږ څه وایو زونوټیک ډیزیز. لکه ملاریا شوه، ډینګي شو، دا هم څه شي نه لګېږي ماشي نه. داسې دا چکن ګونیا چې کوم دی دا هم ماشي نه لګېږي او د دې علاج اوسه پورې بالکل هم نشته دی. یو وایرس کله هم خطرناک نه وي. که چېرته هم 1000 کسانو ته یو وایرس ولګېدو که هغه کې چېرته هم 5 کسان مړه شو، 3 کسان مړه شو، نو دا خطرناک وایرس نه دی. خو که چېرته هم دا وایرس سیوا شو یو ځل، که سیوا شو نو د دې وایرس ختمول چې کوم دی هغه د یو ملک دپاره به انتهایي زیات ګران وي. اوس د دې نه بچاو څه طریقه دی؟ د دې نه بچاو دا طریقه دی هر هغه بیماري چې هغه ماشي نه لګېږي که نه، لکه ملاریا شوه، ډینګي شو، د ډینګي هم علاج نشته دی. نو کول څه شی پکار دي چې دې څیزونه بیا ځان وساتئ، کم ماشي دي دې نه ځان وساتئ. ولې چې داسې کېږي نه چې دا اوس هر یو ماشي رانیسي هغې ته خولې کې واکسین ورکوي، دا خو کېدلی نه شي. او دا کېږي داسې اوس که ماته چکن ګونیا ولګېده، اوس د وایرس ماته ولګېدو، نو که چېرته یو عام ماشي راشي، صفا ماشی هغه که ما وچیچي که نه، نو هغه ماشي ته ما نه ولګېده دا بیماري، عام ماشی به ځي بیا به بل چیچي بل به چیچي، نو داسې به دا پیلوي. اوسه پورې پاکستان کې کراچۍ کې تقریبا په درزنو خلک دې څیز نه افیکټ شوي دي او دا خطرناک شی په دې دی که چېرته یو انسان داسې وي چې د هغې امیون سیسټم کمزوری وي نو هغه سړی بیا مړ کوي. خو داسې هم نه ده چې انسان بالکل راوغورځوي. کله هم چې تاسو ته چکن ګونیا وشي دې کې کېږي څه د جوړونو درد، جوړونو درد درته راځي، سخته تبه وي انسان، سر درد پرې راځي، ریشز خارښ پرې راوځي دې باندې، او سپینه وینه دا کموي. ټولو نه غټه خبره دا ده، غټ نقصان دا دی. سپینه وینه مطلب زموږ ډیفنس سیسټم، هغه سیسټم چې کوم بیماري زموږ بدن ته انټر شي هغه یې ختم کړي، نو هغه وینه دا کموي. کوشش کوئ چې یو جال ځان ته لګوئ، هغې کې سملئ هغه څیزونه چې هغې هغه لیکوډ چې کوم فارم دی موسپیل شو یا لوینډر شو، هغه څیزونه وایي چې ماشي نه چیچي. دې نه د بچاو صرف او صرف دا طریقه دی. که چاته هم چکن ګونیا یا ډینګي چاته وشو نو کوشش کوئ چې زیات نه زیات د مڼې چې کوم جوس دی که نه، د کیلو جوسونه، د مڼو جوسونه هغه زیات څکئ. د درد لپاره پیناډول خامخا ځان ته استعمالولی شئ. د درد لپاره هغه دی، د تبې لپاره او د دل لپاره پیناډول یا پیراسیټامول چې کوم دی هغه تاسو استعمالولی شئ. دې نه بغیر څه شی کوئ تاسو زیات نه زیات جوسونه، فلویډ اوبه څکئ، هغې سره ستاسو امیون سیسټم ټیک وي، دا بیا انسان باندې اثر نه کوي. مهرباني.